بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، زستا سرور رحیم خان کتونکو. زه په دې وخت کې په یو سی پیوچار کې پهاړ بنج کلی کې موجود یم. دا یو پهاړي علاقه ده او دلته کې د خلکو روزګار چې دی هغه زیات تر چې دی د پټو دی او د دې سره سره چې دی د څاروو ساتلو دی. بیګا یو داسې بده پیښه دلته کې پیښه شوې ده چې د یو کور و چې په هغې کې پوره څاروي ولاړو او هغه د بش د وجې د ماتېدو د وجې چې دی هغه بش مات شوی دی او په هغې کې پوره څاروي چې دي هغه مړه شوي دي، څه پکې حلال شوي دي. او د دې دپاره چې دی د کلي خلک په موقع باندې را رسېدلی وو چې هم د شپې باران هم زیات و او هغې دلته کې د خپل د دې رور سره چې دی په دې کور کې پوره مدد کړی دی، پوره لرګي راویستلي دي. خو داسې څاروي چې هغه اوس هم په دې خاوره په دې ملبه کې چې دي هغه پراته دي. زموږ سره د کور مالک هم موجود دی، د دې ځای مقامي خلک هم ولاړ دي. دوی نه به لږې پوښتنه په دغه حواله کوو چې د دوی سره پورې طور څه پکار دي، حکومتي وقله د دوی څه غوښتنه دوی کوي. نوم زما شهرم. څه واقعه بیګا راغله، څه چل شوی؟ دا 10 بجې دا واقع شو، دا څاروي په دې کوټه کې بند کړه او بیا لږ وروسته چې 10 بجې شوې دا کوټه پرې وغورځېده. د دې نه دا ټول څاروي لاندې ووته. اوس زمونږ پسې وس رانغی او په دې باندې زمونږ په هغه وخت ته څوک راورسېدو؟ بیا وخت دا زمونږ د ګاونډیانو علاقې خلک راورسېده او زموږ سره تعاون وکړو، څه موږ راویسته څه ده. اوس په دې کې کم داسې څاروي مړه دي؟ په دې کې 3 غواګانې مړې دي او 19 دا بزې مړې دي او 3 ګډې مړې دي. 3 ګډې مړې او 3 ګډې مړې دي. مقامي پولیس را رسېدلي او را رسېدلي وو. صحیح ده. هغوی رپورټ اخیستی دی؟ رپورټ اخیستی دی. السلام علیکم جی. بیګا په 10 بجې باندې داسې واقعه وشوه چې بس په دې څاورو باندې دا کوټه راولوېده جي او چې موږ راورسېدو دې ګاونډیانو موږ ته آواز وکړو چې په څاورو باندې ستاسو کوټه رالوېدله بس او ځان راورسوئ. موږ 2 په 2 باندې راغلو جي او موږ پې وس رانغی، بس څاروي زموږ نه مړه شو جي او موږ ته تقریبا 2-3 څاروي راویستله او نور پکې ټول مړه شو جي. څومره تاوان به ستاسو شوی؟ زموږ به 2 لک روپۍ تاوان به زموږ شوی جي. 2 لکه. دا راته ووایه چې څه وجه پیښه شوه چې دا کوټه راتاوه شوه؟ جي د دې وجې نه دا کوټه چې باندې راسته وه جي او جی موږ چې لرګي ګټ کوو یا ځان د کور ته لرګي راوړو موږ باندې بس ګټ راځي، موږ باندې پرچې کوي وروره په ګېډې باندې موږ باندې 500 روپۍ باندې پرچه کوي او موږ ته لرګي هم نه راکوي. بس د لرګي د وجې نه بس زموږ دا کوټه په دې څاورو باندې راولوېده، بس بش مات شو او بس کوټه پرې راولوېده جي. دا راته ووایه چې فارسټ والا ته د دې لرګي دپاره وینا کړې وه؟ موږ ورته کړې ده جي خو بس موږ ته اجازت نه کوي جي. اجازت نه کوي؟ نه جي. او لرګي هم نشو راوړی، کور ته لرګي هم نشو راوړی جي. صحیح. بالکل کتونکو د دې مالکانو خبرې هم واورېدې. مقامي زموږ سره زموږ ناظم صاحب موجود دی چې دی په دې هکله څه وایي، ځکه چې د دوی هم دلته کې څه ذمهواریانې جوړېږي، د دوی د حکومتي وقت نه څه غوښتنه کوي، د دوی خپل څه تاثرات دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. زموږ خدا تاثرات دي چې موږ باندې هغه لوکل کوټه دلته بنده شوې ده. مخکې به لوکل کوټه کېده په حساب به ونیوي نو خلکو به د خپلې آبادۍ جوړولې. د سټیټ په وخت کې خو موږ ته دغه اوس هغه شی بند شوی دی او بغیر د اجازت نه څوک یو ډکی هم نشي وهلی. داسې رینجر راغلی چې هغه د غره څوکې ته خېږي نو د هغې وجې نه نو څوک په غره کې کار کولی شي نو ټیک ته نمبر کېږي. دا خبره خو صحیح ده چې غل چې غلا کوي نو هغه په رڼا ورځ هم کوي او هغه ته لارې ډېرې کولاوي دي. خو چې زما رور چې هغه نن داسې کور راتاو شو په لکونو روپۍ نقصان یې وشو، د خدای تعالی عجز دی، د یو بشکي د وجې چې دی د هغه ټول کور راتاو شو. هغه وینا هم کوي او بیا هغه ته نه میلاویږي. هغه ته نه میلاو شوی دی چې ما وینا کړې ده، ما ته وایي چې ته بغیر وینا نه نرمېږي. دلته خو موږ نه سیخ راوړی شو نه باجري رارسولی شو، د غر سر دی کوم ځای ته روډ راغلی نو هغې ته موږ اوس باجري هم راوړو، سیخ هم راوړو، ځان له پیسې قرضو، آبادي به کوو. خو چې کومې زموږ بانډي دي نو هغه بغیر د لرګي نه د هغې آبادي نه کېږي. د هغه ریټ نه 6 لک روپۍ د څاورو جوړې کړي او 1 لک روپۍ د آبادۍ جوړې کړي. 1 لک روپۍ موږ جوړې کړي. صوبایي حکومت دې سره پوره تعاون وکړي، هم دې له د لرګي اجازت ورکړي او هم دې له څاورو پرې کې څه حق کېږي جو کوشش دې وکړي چې ورکړي ولېږي. جی دې موږ ته کار وکړو چې یاره کور کوټه راتاوه شوې ده او په هغې کې چې دی نو 6 څاروي چې دي نو هغه پکې مړه دي. موږ انتهایي خفه شو. ما د ناظم صاحب سره هم رابطه وکړه. ناظم صاحب ویل چې یاره زه تللی یم، زه هغه ځای موقع ته رسېدلی یم، ما په خپله باندې چې دی نو تاسو ته کال وکړو
او باقاعده نورو کسانو سره مې خبرې اترې وشو چې یاره د دې کسانو نقصان شوی دی دې ته د دې نقصان دا چې دی که نه ازاله میلاو شي او زه په خپله باندې د وزیر اعلی صاحب نه تحصیل ناظم صاحب نه او زمونږ د کوم د لایو سټاک منیسټر صاحب چې دی که نه محیب الله خان د هغه نه دا مطالبه کوم دا غوښتنه ترې کوم چې د دوی څومره نقصان شوی دی دې ته د دې نقصان چې دی نو پیسې میلاو شي صوبایي حکومت نه دا هم دغه کوم چې یاره نو دې ته د لرګي خامخا ازادي وشي ځکه چې دا خو داسې علاقې دي دوشوالې علاقې دي تاسو په خپله باندې وکړه چې مونږ کم از کم په 40-45 منټ کې د هغه ځای نه مونږ راوختو او ځای په ځای مونږ دمې کولې نو دې ته به د هغه ځای نه دې سیمټ سره وخېږئ دې به ورته سیخ سره وخېږئ دې خپل ځنګل خپل ونې دي په هغې کې لکه دې ته دا نه میلاوېږي چې دې د خپل کور چې دی نو یو بش زوړ شوی دی دغه شوی دی خراب شوی دی چې دوی د خپل یو بش ولګوي موږ په چوکۍ ګډ کې موجود وو چې موږ ته اطلاع راغله چې په پهاړبنج بانډه کې د مسمي شیر عالم کوټار تاوه شوې ده موږ هغه موقع له د نورې نفرۍ سره راغلو هلته چې موږ موقع ملاحظه کړه دغه کلي خلک راغونډ شوي وو د کوټې مالبه یې اوچته کړې ده چې په هغې کې ټوټل 25 څاروي هغه مړه دي په هغې کې 3 غواګانې 19 بیزې چې په هغې کې 14 غټې بیزې دي او دا 4 چې دي 15 دا بچي دي او 3 ګډې دا ټولې مړې دي د کل مالیت 1 لک روپۍ نقصان دی وی د شوی دی او د نه مونږ خپل رپورټ هر څه واغستو او د دې کلي په تعاون باندې هغه هر څه راوستي دي جهاد د دې حالیا 2-3 ورځو د کم بارانونه چې شوي دي د دې وجې کوټار ته وشوي ده به شمات شوی دی جی کتونکو تاسو د مقامی کم چې د کور مالکو د هغې خبرې واورېدې مقامی ناظم وسره سیکرټري د هغوی خبرې او د تاوان په حواله هغوی دا وویل چې زموږ 2 لک روپۍ نقصان شوی دی د دې ځای د علاقه چې د چا سره تعلق ساتي هغه صوبایي وزیر لایوسټاک دی او الان کې دا کم نقصان او کم څاروي چې مړه دي هغه هم د دې سیس سره تعلق ساتي په کار دا ده غوښتنه هم دغه خلک کوي چې یاره د لایوسټاک وزیر دی کم سے کم د دې خلکو په دې تاوان کې د دوی سره ازاله وکړي د هغوی سره په لایوسټاک کې بلا شی څاروي دي مختلف نور د هغوی په لاس کې نور هم څه شته چې کم سے کم د ځنګل په حواله دوی سره چې دی په ځنګل په لرګو په حواله باندې د دوی سره هم تعاون وکړي چې دوی پې د خپل کور آباد کړي یو طرف ته غربت دی په دومره پهاړي غرونو کې زندگی تیرول چې هغې ته سیخ سیمټ چې دی د هغوی نوم نشان نشته خو دلته چې کم کور آباد شوی دی یا په پټي کې خپله ونه والي څو کلونو کې چې دی دې خلکو ته د لرګي هغه سهولت نشته هغه لرګی دوی ته نه میلاویږي حالانکې د دوی خپل ځنګلې دي په خپل ځنګلو کې پاتې کېږي خو د حکومت هغه قانون پالو کوي د هغه حکومت هغه خبره پالو کوي چې هغه دوی خپل د دې نقصان خپل نقصان ګڼي خو الان کې که داسې حادثات راځي د یو بش تر وجې په لکونو روپۍ د دې غریب نقصان کېږي نو آیا دی به ځي چېرته دلته سیمټ هغه نشي راوړی سیخ هغه نشي راوړی دله به دا لرګی څوک ورکوي د خپله ونه ده هغې ته دغسې صرف سیکول کولی شي خو هغه کټ کولی نه شي نو په کار دا ده د فارسټ محکمې نه هم غوښتنه کوي د صوبایي وزیر نه وزیر اعلی نه غوښتنه کوي چې پورې طور د دوی سره دی د هر قسم امداد وکړی شي د بل پروګرامه پورې ما خپل کوربه رحیم خان کیمرامین شاهان خان له اجازت راکوي د الله په امان